ډېر بدماش، ډېر غلطکار، ډېر خطرناک. لیکن کله چې هغه خپل تخت جوړ کړ په یو دریاب باندې، هغه خپل پلار ته وایي چې پلاره داسې چل دی، ما له یو محل جوړ کړه او ما له داسې محل جوړ کړه که نه چې هغه بلکل د دریاب په کناره وي او هغې ته زه تماشه کوم، خلق ګورم او یو نظاره زه کوم، زه خپل د دنیا زندګي داسې په مزې سره تېروم. بادشاه څوک کړه؟ هغه محل جوړ کړه د دریاب په کناره باندې، د شیشو محل یې ولګول. لیکن څه وشول؟ هغه ګوري خپل په دریاب په محل باندې ناست دی، په دروازه ناست دی، ګوري یو فقیر راغلی، الله خیرنې کپړې، سرې کپړې راغی د دریاب په غاړه او کېناسته. الله ته څه وکړه؟ 2 رکعاته نفل. الله څومره خوشحاله شي، 2 رکعاته نفل. بادشاه زوی بلنه ګوري، الله ګوره زه دومره بادشاه یم، ما سره نه کپړه شته، ما سره هر شی شته، لیکن دې غریب ته وګوره چې دې دومره خوشحاله دی. الله یې رضا کړ، 2 رکعاته نفل. او هغې نه وروسته بیا څه وشلله؟ آرام سره د خپل د سر لاندې ګډه کېږده ویده شو، آرام سره خوب وکړ. بیا پاڅېده، بیا چې کله پاڅېده ورسره روټۍ وه وچه، هغه یې واخېسته په مالګه کې کته ودروله. بیا په دریاب کې سالن لپاره اوبو سره تړکه کړه، بیا یې په خوله کې واچوله، هغه یې وخوړله. بادشاه بلنه کسان راولېږل، ویل زما محل ته راولې. هغه وایي ستا محل ته زه څه کوم؟ زه یو غریب یم، فقیر یم، لیکن زه ستا محل ته نشم زه ستا محل ته نشم راتلی. بادشاه په زور راویښت. کله چې دې محل ته راویښته نو ده چې وکتل بادشاه څه مطلب دی؟ بادشاه ورته وایي داسې چل دی چې ته ما دلته راویښتې، دا زندګي څه ده؟ ډېره زبردست ده. هغه مالک چې کوم څه جوړ کړی یم که نه، زه د هغه د مطابق زندګي تېروم، زه ډېر خوشحاله یم. بادشاه ورته وایي داسې چل دی، ته ما سره 3 منټه کېناسته، قسم په خدای دی زما زړه کې نن سکون ما ته پیدا شو. څه شی؟ ما ته الله سکون راکړی، قسم په خدای دی زما بادشاهي ختمه شوه، زه ستا په شان چې کېږم وبه نه شي کېږم. تیار شي؟ بادشاه تیار شو. د کپړې والا، سرې جانماز والا، لوټه والا روان شه د ځنګل په لوري او ځنګل کې خپل رب یادوه. یو ورځ به داسې راشي ته به زما په شان شي، تا ته به پته ولګي تا ما سره 2 منټه وخت تا ته چین میلاو شي په زړه کې، او تا ته به هغه وخت کې بیا دومره چین میلاو شي، قسم په خدای دی که نه چې دا دنیا ستا مخکې کېږي که نه ته به وایې دا ما راونه پکار دی. حقا کارا بادشاہ سوچ کی لگی زما زوی په کروڑاو درهم دناری وری کړل زما زوی چا میلاو کوله راکړه. هغه به وسوکو ځکه چې بادشاہ هغه لباس شاهي لباس وغوړ، هغه ورته فقیرانه لباس چوچ هغه وسوک هغه دغه شان کېده مړ شو. خط لیکي دې مړ کېدونه مخکې یو پرچی ولیکله خپل پلار ته، پلاره څومره ستا زوی څومره بادشاه، لیکن قسم په خدای دی چې ما ته په هغې کې اور محسوس کېږي ستا په بادشاهۍ کې چې زه بادشاه یم. اوس ما ته دومره آرام نصیب شوی دی چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم دین خپل زړه سره لګول. قسم په خدای دی ما ته سکون میلاو شوی او زه مړ کېږم، دا خط چې کوم دی هغه کس ته وي دا به زما پلار ته ورسېد. زه مړ شو هغې وروستو خط یې پلار ته راورسو، پلار پړاوی اوهو نه منې خو ما دومره انعام لګولی او زما زوی قبر له به زه ځم. خط یې پړاو کړو، بادشاه وما عهد کړو، قسم په خدای دی بادشاهي زما په تندر دې ولګي، شاهي لباس یې کته وغورځو او د الله او د الله رسول زندګي اختیار کړه. زه قبر ته لاړ، واده یې ورسره وکړه. قسم په خدای دی چې څنګه ته مړ شوی داسې که زه مړ کېږم، هغه پلار مبارک بیا راځي چې هغه څوک و، هغه پلار بیا یو ډېر غټ بزرګ و، هغه ډېر غټ کتابونه چې کوم دی لیکل، مطلب څه چې دین ډېر راحت دی، دا دین خپل زړه سره ولګوئ. قسم په خدای دی زړه نه راته وایي کوم چا چې دا دین زړه سره لګول دی هغه کامیاب شوی دی، او چا چې نه دی لګولی هغه الله ناکام کړی دی. آخري وړې 2 کړۍ راته ویل، بیا به مفتیان سے بیان کړي. حضرت بلال رضی اللہ عنہ شان تبارک